بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د ضلع مردان ډېر درانه مشران زمونږه کابرین هغوی دلته تشریف راوړی دی. زه هغوی ته خیر علی هرکلی وایم. دا څو ورځونه چې دا کوم زما د دیر د علماو په مجلس کې دوران تقریر د شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الله شاه صاحب بیان کړی، حکایتاً د یو خواب باره کې یو ډېر لوی واویلا شروع ده، بالخصوص په سوشل میډیا د سیاق و سباق نه هټ کټ کړی. په هغه وخت کې د علماو طرف ته زما د دې خبرې د ترغیب مقصود و چې هغوی په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات روان دي په عالم اسلام کې، هغوی د دین د خدمت لپاره تکړه شي، چمتو شي، تحریک ختم نبوت او تحریک ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم په هغې کې خپل کردار ادا کړي. نو بعضې شرپسندو خلقو هغوی د خپل زړه بغض او عناد وباسلو دپاره هغې ته یو ډېر عجیب غوندې رخ ورکړو، حالانکې په حیثیت د یو مسلمان، د یو عالم دین او بیا د تحریک ختم نبوت د یو سپاهي چې زما ورځه شپه دا د تحریک ختم نبوت په اجتماعاتو کې، د هغې په پروګرامونو کې د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم مبارک په اجتماعاتو کې تېرېږي. نو کوم طرف ته چې هغې زما د خبرې رخ اړول غوښتل، زه د هغې تصور هم نشم کولی په حیثیت د یو مؤمن، د یو مسلمان، د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک عزت او عظمت، شعوري غیر شعوري، ارادي غیر ارادي، محسوس غیر محسوس، هرې طریقې سره دا په امت باندې فرض دی. او کومو خلکو چې زما د دې خبرې د سیاق و سباق نه کټ کړي او د هغې سره نوي خپل تعبیرات او تشریحات لګولو نه د مسلمانان عالم زړونو ته دک ورسو. نبی علیه الصلاة والسلام په موږ باندې د هر چا نه ډېر اولا دی، النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. نو زه په هغې باندې معذرت کوم او د هغې سره سره دا هم وایم چې د دواړو جهانو د سردار مبارک دپاره زموږ مال، زموږ جان او زموږ اولاد، زموږ تن من دن په هغې باندې قربان دی. هغې ذات اطهر خو ډېره لویه خبره ده. ما دې ملګرو ته اوس وویل د نبي علیه السلام مبارک په روزه باندې لیکلي دي: یا خیر من دفنت فی الترب اعظمه فطاب من طیبهن القاع والأکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. د نبی علیه السلام مبارک د روزې مبارکې د خاورې نه زموږ وجود ذره ذره قربان شو.